نور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم. طول حضرات شوق سر و محبت سر درود شریف بولونے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام حضرات، دی علاقی عزتمندو مشرانو کشرانو، بدغه علمی دینی روحانی سماجی او تربیتی اجتماع کی ما ته دعوت راکړل شو. زه د هغو شکریا ادا کوم او دلته د دې ماشومانو چې د کومو حفظ ناظره شوې ده د هغې والدینو ته، د هغې رشتهدارو ته، عزیزو اقرباو، د خاندان افراد او د ټول کلیو علاقې ته مبارکباد وایم. زما محترمو د اجتماع نسبت د قرآن کریم سره دی. زما محترمو او د انسان او د قرآن په منځ کې څه نسبت دی؟ د انسان ته تاسو وګورئ، دی په دوو څیزونو باندې مشتمل په نظر باندې راځي. یو د انسان جسم دی، بل د انسان روح دی. دا جسم فانی څیز دی، الله د خاورې نه پیدا کړی دی. د الله سنت دا دی چې کوم څیز یې د کوم ځای نه پیدا کړی ټول ضرورتونه الله هغه ځای نه پوره کوي. انسان دا جسم د خاورې نه پیدا دی، د جسم جمله ټول ضروریات الله د خاورې نه پوره کوي. خوراک د جسم بنیادی ضرورت دی. د خوراک ټول اقسام کا اجناس دي او که میوې دي او که هر قسمه غلي دي، الله ټول د دې خاورې نه ورکوي. ولې؟ الله جسم د خاورې نه پیدا کړی، ضرورت یې خاورې نه پیدا پوره کوي. دا د الله سنت دی. دویم نمبر اهم ضرورت د انسان د جسم سکاک دی. اوبه او ټول مشروبات الله د خاورې نه ورکوي. ولې؟ الله جسم خاورې نه پیدا کړی دی، ضرورت ورته الله د خاورې نه پوره کوي. او دریم اهم ضرورت د انسانی جسم لباس او پوشاک دی. کپڑا او د کپڑے ټول اقسام که کاټن دی، که پالیسټر دی او که نور قسمونه دی او ریخم دی، نو دا الله د خاورې نه ورکوي. ولی چې الله دا جسم د خاورې نه پیدا کړی دی او سنت الله دا دی چې ضرورت به ورله ټول د خاورې نه پوره کوي. بیا الله دا جسم فانی سیزو د مقابل کې بل د روح چې لا فانی سیز دی. الله د دې فانی سیز د ضروریاتو نه غافل پاتې نشه. نو د لا فانی سیز چې په روح باندې مونږ تاسو یې پیژنو، الله د دې د ضرورت نه غافل پاتې نشه. او عین د خپل سنت مطابق چې کوم ځای نه د روح تشکیل شوی، الله رب العزت د ده ضروریات او خوراک هم د هغه ځای نه پوره کړ. د روح تشکیل د عالم ارواح نه، د عالم بالا نه شوی دی. د وحی او د علوم نبوت په شکل کې الله پاک د زه ضرورت د بره نه پوره کړ. ولې؟ چې د ده تشکیل د بره نه شوی دی. بیا ستاسو خدمت کې عرض وکړم چې د کوم څیز د الله مخلوق ته ضرورت ډېرې، الله پکې یو څو صفات کې دي. اولنی صفت دا چې دا څیز په وافر مقدار کې پیدا کوي. دویم دا چې ورکوي نو مفت یې ورکوي. دریم دا چې د چا په قبضه او کنټرول کې نه ورکوي. او څلورم دا چې د عقیدې قید ورله نه ږدي. انسانی جسم ته د اوبو ضرورت دی. د حیات دارومدار په اوبو دی. الله اوبه په وافر مقدار کې پیدا کړي دي. موږ چې استعمالو مفت استعمالو، د چا په قبضه او په کنټرول کې هم نه دي ورکړي. او څلورم دا چې د عقیدې قید یې موږ نه دی لګولی. مسلمان یې استعمالوي، کافر، یهودي، عیسائی، ایتیست، سوشلیست، کمیونست ټول یې استعمالوي. د دې ټول انسانانو ته د اکسیجن ګیس ضرورت دی د ساه اخیستو دپاره. الله دا په وافر مقدار کې پیدا کړی. موږ یې روزانه مفت استعمالو، د چا په قبضه او په کنټرول کې نه دی ورکړی. او بل دا د عقیدې قید یې موږ نه دی لګولی. د پاکستان مسلمان یې استعمالوي، د هندوستان هندوی یې استعمالوي، د اسرائیل یهودي یې استعمالوي او د کینیډا عیسائی یې استعمالوي. او دریم اهم څیز چې دا ټول کائنات ته ضرورت ډیر دی، د نور دا رڼا ده.
دا څومره فصلونه چې راټوکېږي او دا میوې او غلې پخېږي د نور د دې رڼا په ذریعه باندې الله دا کائنات ته په وافر مقدار کې را لېږلې ده د چا په قبضه کې نه ده ورکړې او موږ تاسو ټولې مفت استعمالو د عقیدې قید هم ورله نشته دی چې کافر به ترې فایده نه اخلي او مسلمان به ترې فایده اخلي